السلام علیکم. په لکه مخلوقاتو کې انسان اشرف المخلوقات په دې باندې دی چې انسان نه الله پاک عقل ورکړي. د عقل په بنیاد باندې د فضیلت دی د مرتبه ده او د اشرف ګرځېدلی دی په کلمو مخلوقاتو کې. نو د دې فضیلت او د دې شرط تقاضا دا ده چې کوم عقل موږ له خدای پاک راکړی دی موږ په دې کې نوره اضافه وکړو او د دغه عقل په وجه باندې من د الله رازونو ته مو رسو د الله محبت هم زمونږ په زړونو کې شی واشي، عبادات هم زمونږ کامل شي او زمونږ دنیاوي ترقي چې دا مادي ترقي د ټولي دنیا او د دې کائنات شي. نو د دې لپاره دا ډېر زیاته ضروري ده. خو لکه د عقل او د علم لپاره دوه خبرې ډېرې ضروري وي. یو دا ده چې زده کړه خو ډېره ضروري وي، خو د هغې نه زیات ضروري دا ده چې تاسو زده کړي چې هغه د هغې د هیرولو هنر هم انسان ته په لاس ورځي. تاسو ته به عجبه خبره ښکاري چې د زده کړه هم ضروري ګڼم او د زده کړې هیرول هم. خبره دا ده چې کله انسان پیدا شي او ماشوم وي نو دی په یو خاص ماحول کې، په هغه ماحول کې د مذهبي عقاید هم جوړېږي او د کلتوري عقاید هم جوړېږي او د ژوند جواک طرف ته ټول میلان او رجحان هغه وي دی چې په کم قوم وي، په کم مذهب وي، په کم منطقه کې وي، کومه دې ژبه وي، نو د ده که دې غواړي او که نه غواړي نو یو غیر ارادي طور د ده ترجیحات یا د ده څه ته چې موږ هغه پروجوډس وایو، یعنی موږ که دلته وګورو نو یو سړی مسلمان ځکه دی چې د مسلمان کور کې پیدا دی، هندو ځکه دی چې د هندو کور کې پیدا دی، سیخ ځکه دی چې د سیخ کور کې پیدا دی، عیسائی ځکه دی چې د عیسائی کور کې پیدا دی، سنی ځکه دی چې د سنی کور کې پیدا دی، شیعه ځکه دی چې د شیعه کور کې پیدا دی، پیښوري ځکه دی چې پیښور کې دی، مردانې ځکه دی چې په مردان کې دی. نو بیا چې په کم کور، په کم حالات، په کومه ژبه کې نو دا د هغه پرورش کېږي او هغه ته سینه در سینه بعض علوم، بعض خبرې، بعض حقیقتونه هغه منتقل کېږي. په دغې کې ډېرې زیاتې خبرې چې هغه بیا د هغه د احساساتو حصه جوړه شي او د هغې ایمان جوړ شي. په دغې کې ډېرې زیاتې خبرې چې دي نه هغه غیر ساینسي وي، هغه غیر منطقي وي، هغه بې دلیله وي، د هغې څه جواز نه وي، هغه خودساخته وي. خو هغه چې کله د انسان په ذهن کې کښېني او ده کې د هغې د هېرولو صلاحیت نه وي نو ده هم په دغه ځای ودرېږي، دی نه شي زده کولی. نو هر هغه خبره د هېرولو مطلب دا دی چې تاسو ته کله په علم کې اضافه کېږي نو پکار دا ده چې د هغې اضافې په رڼا کې ستاسو چې زړې څه عقیدې د څه څیزونو باره کې هم دي، د هغه که سیاست دی، که معاشرت دی، که رشته دارۍ دي، که روزګار دی، که اخلاق دي، یعنې څه چې ستاسو د هغې نه مخکې تاسو سره کوم علم او د هغې علم په بنیاد باندې تاسو یو کوم خپل لایحه عمل جوړ کړو نو نوی علم ته هرکلی وایي او نوی علم چې راشي او هغه ستاسو په ذهن او زړه کې ځای ونیسي نو هغه زور پرېږدئ او هغه نوی باندې. د دې لپاره بله ضروري خبره دا ده چې اورېدل او ویل موږ ټولو خلکو کې یو غټه مسله ده، ټولو نه زیاته ما کې ده چې موږ د بل خبرې ته غوږ نیږدو، موږ وایو چې موږ دې خبرو کوو، موږ دې خلک ووري، موږ ته دې خلک عقلي قلم ووایي، هوښیار دې راته ووایي، زموږ خبره من لکه اړیکې رسي او هغه دې واوري. خبره دا ده کله چې موږ خبره کوو نو موږ څه زده کوو نه، موږ څه نوی کار نه کوو، موږ ریپیټیشن کوو، ګردان کوو. لکه زه چې څومره هم کله هم خبرې کوم نو زه نوې خبره نه زده کوم یا نوې خبره چاته خیر نه، خو هغه څه چې ما تللي عمر زده کړي دي لکه د طوطي د هغه راټله کوم، هغه ګردان کوم، د هغې ریپیټیشن کوم. په ځای د دې که زه چا عالم ته غوږ کېږدم نو زه به نوې زده کړم. یو خبره خو دا ده چې پکار دا ده چې سړی خپل عقل او پوهه هغه ډېره نه ثابت وي، هغه ډېره نه ښیي او سړی بل ته غوږ یږدي چې زده کړه کړي. نو د زده کړې دپاره د بل اورېدل ضروري دي. نوې زده کړه چې درته راشي نو زاړه عقیدې که هغه هر څه وي هغه پرېښودل پکار دي. اوس کله که زه وایم چې مذهبي عقیده نو تاسو به یې جرا عجیبه خبره کوې، ته اوس لکه د مذهب پرېښودو خبره هم کوې. زه چې تبلیغ به طور مسلمان چې کله زه تبلیغ کوم غیر مسلمو ته نو زه په دې خپل دین باندې کنوینس یم که نه، زما عقل وایي چې دا ټیک دی که نه، نو ځکه هغه بل انسان باندې خفه کېږم او هغه ته دعوت ورکوم او کله چې زما دعوت قبول کړي د دې مطلب دا دی چې هغه نوی علم قبول کړه، زړه عقیده یې پرېښوده. نو دا صرف تاسو د پوهولو دپاره خبره کوم. بیا که زه چاته وایم چې پښتون خویونه کوه نو دا پښتون خویونه ما ته ډېر سپېڅلي ښکاري، ټیک ښکاري. مقصد مې د خبرې دا دی چې د سیاست او د مذهب نه علاوه د امروزه ژوند تېرولو دپاره ډېرې داسې خبرې وي چې هغه زموږ په زوړ عقل مبني
موږ ځان ته هغه یو لاره راښکړې وي، نو خبره ده زده کړه پکار ده. ټولو نه لویه خبره چې ده نه هغه سوال کول. سوال ډېر زیات ضروري وي. کم خلک چې سوال کوي نو دا تخلیقي ذهنونه لري. چې چا تخلیقي ذهني نو هغه به سوال کوي. څوک چې سوال کوي نو ته به جواب ملاویږي. چاته چې جواب ملاویږي دی به ذهني طور مخکې ځو، د ده په ذهن کې به بل سوال پیدا کېږي. عموما که تاسو وګورئ نو زمونږ نالایقه استادان یا زمونږ بعض جذباتي یا ناپوهه علما عالمان همداسې چې هغې نه ته سوال کوې او هغې سره جواب نه وي نو دا باریکات دي. هېڅ شی باریکات نه دی، د هر سوال جواب شته د علم مطابق. او فرض که ما نه څوک تپوس وکړي او ما سره جواب نه وي، خو زه به ورته ووایم چې بخښنه غواړم ما ته پته نشته، زه نه یم خبر، تپوس به وکړم، مشر نه کشر نه مطالعه به وکړم، جواب پیدا کړم، در به کړم. سوال کول ډېر زیات ضروري دي. سوال کوئ، په هر عمل باندې سوال کوئ، په هر علم سوال کوئ، په هر عقیده سوال کوئ، په هره خبره سوال کوئ. کم وایه زیات اورئ، مطالعه کوئ، او چې نه وې زده کړه وکئ نو زوړ سلیق صفا کوئ. اجازه غواړم. الله پاک.